رڼا د نشي تیار خدا ډې مه بلوئ زما ټول عمر توره شپه ده ډې مه بلوئ. رڼا د نشي تیاره ښه ده ډیوې مه بلوې زما ټول عمر توره شپه ده ډیوې مه بلوې. د پښتو ژبې نوموړی پیاوړی شاعر د طنز و مزاح بادشاه او د خیبر پښتونخوا د ټولو نه لوی مشاعره باز ادبي بنجارې اکمل لیونی دا مهال ناروغه دی. د خدایي خدمتګار تحریک یو چمتو کردار د خپل حالت زار په دار خیجی. د محفلونو د مستی علامت نن د خپل نیستۍ د قیامت سره مخ دی. د ادب فال او وطن فال اکمل لیونی ړنګ کور هغه سوال دی چې جواب یې هم لا جواب دی. لیونی د خپل بدني ناروغتیا نه زیات ادبي ناروغه دی او دغه فکرمندي لري چې د زرګونو ادبي کتابونو ذخیره ضایع نشي او دا خواص هم لري چې د کتابونو دغه فنګه په پښتو او ادب مین خلق ترلاسه کړي. دغه سه به نه صرف د لیونی ړنګ مکان آباد شي بلکې د هغوی فکرمندي به هم ختم شي. دغه ادبي بنجاري د ژوند ټول هوش د ادب جوش لور کړی دی. ما خو تقریبا 3 کتابونه خپل لیکلي دي او 2 تذکرې دي او داسې نور مختلف کتابونه د نورو شاعرانو مې هم چاپ کړي دي او د هغې نه تاسو ویلي چې ما سره ډېر لوی کتابونه پراته دي. نو مخکې خو ما سټال ګرځېدم به اوس د ګرځېدو نه پاتې یم او دا په زرګونو کتابونه پراته دي. نو که څوک لیبررۍ والا یا دکان والا یا نور دفتر والا دا زما نه والي نو ښه وی لکه چې خو ما ته تاسو دغه کوټه زما ولې دغه هم راپرېوتې راځم بیمار یم مشکلات دي راته نو که دې کې پسې مسلې حل شي ډېره به د 2 کالو نه اکمل لیونی چې کوم دی دا بالکل په کټ دی. د ده خپې کار نه کوي په خپل معمولات چې کوم دي کاغذ سر ته رسي نو هغه په ویلچیر کې د 2 کسانو په سهاره باندې نو د ناست هم ډېر زیات تکلیف یې وته او نور څه نه وایو. اکمل لیونی هم ډېر نه تنګ او د دې دغه پیغام دا موږ ډېر زیات مهم ګڼو چې تاسو سره دا شریک کړو. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.